رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن والحديث قدوة وإماما وبأبي حنيفة مسلكا ومذهبا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. داد سورة حجر 21 نمبر آیات تا دیکی هم دا اللہ دا کامل قدرت او دا کامل اختیار بیان دا او دا اللہ دا نعمتنو بیان دا. وَإِن مِّن شَيْءٍ وما من شيء یو شیء علاوه داسې نشته چې څه ته شی ویلی شي، یعنی د بندگانو د ژوند د زندگی تیرولو چې څومره اسباب دي څومره شیان دي، وجعلنا لكم فيها معايش ادم معیشت د ژوند تیرولو چې څومره اسباب دي څومره نعمتونه دي، ار یو شی چې ده الا عندنا خزائن، مگر الله ما سره هر شی یو خزانی دي، بس د هر نعمت ما سره خزانه ډکې پرتی. نو چې خزانه ډکې پرتی دي نو هر یو وایي چې مالا دومره مال دولت راکړه دومره پیسې راکړه چې دا د بیت المعمور مسجد لاندې چت دوم چت دریم چت چې دا درې چتونه ډک چې خزانې ډېرې دي او شته، نو دومره سونا راکړه نن سبا سونا ګرانه ده چې 1000 کیلو سونا درنه غواړم. او کوچی خځې ته چا وویل چې لیلة القدر شپه شب قدر شپه باندې چې څه سوال څوک وکړي خدای قبلوي. د دې پیسو ته ضرورت د لیلة القدر شپې انتظار یې وکړو چې را پاڅېده دعا یې کړه ویل خدای در کې دې څه کم نه دي نه به کم شي، ویل خدای در کې دې څه کم نه دي نه به کم شي،
مال یو اخ پس پنو روپو بار او بخا یو اخ پس پنو روپو بار آکڑا اس هر یو بنده دیر شیان غواړي لوی وما ننزلوه خزانه را سرشتکنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه دا هر یو شی علاوه خزانه ما سره ډکې پرتې دي کنه د هر قسم نعمتونو کنه لیکن راکوزول بندگانو ته هغه نعمتونه ورکول دغه یو مقدار اندازه الله وای ما مقرره کړې ده کنه وما ننزله إلا بقدر معلوم دا نعمتنا لویزن راکو زوما دا نعمتنا نورکم بندگانو تا إلا بقدر معلوم مگر فمعلوم مقدار سره داسی مقدار سره چې د بندگانو هغو کې خیر وي کنه هغه کې مصلحت وي کنه د باران ما سره خزانې ډکې دي اوس باران دومره نه در ورومه چې تاسو ټول پکې ډوب شئ آبادیان هم ډوبې شي کنه قوم نوح باندې چې طوفان راغی دومره باران خدای راوړو د ځمکې نه اوبه راوایستلې چې دنیا کې چې کم دنګ غر و هغه هم په اوبو کې پټ شو د دنګو غرونو نه 40 ګز اوبه بره لاړې د دنګو غرونو نه نو اوس که ته وایې چې زموږ علاقه کې قحطسالي ده خدای ډېر باران وورو نو خدای وایي الا بقدر معلوم هغه معلوم مقدار یې در وروم نه دومره باران در وروم چې تاسو پکې ډوب شئ آبادیان هم ډوبې شي او غرق شي د قوم نوح په شان او نه بالکل باران در باندې بندوم کنه چې بیا تاسو د تږي نه ستاسو جانور د تږي نه چرته مړه نشي بلکې معلوم مقدار سره چې هغه کې د بندگانو خیر وي او د خدای حکمت ته پکې دا خو یو مثال د باران ما درکو باقي هر یو شی چې د هغه خدای په معلوم مقدار سره بنده ته ورکوي اوس رزق ده مال دولت ته که الله وغواړي د ټول دنیا انسانان کفار مسلمان دا ټول به خدای مالدار جوړولای شي خزانه ډکې لیکن الله په خپل وجه بیان کړی چې ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزله بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير ولو بسط الله الرزق لعباده لو بندگانو تا هر بنده ته رزق ورکولاو کړم مال دولت ډېر ورکړم د اندازې نه زیات بقدر معلوم نه زیات ورکړم کنه نو لبغوا فی الارض دا بندگان به ټول راولګي د مال دولت نشکی به مست شي لبغوا فی الارض
زمکه کی به بغاوت شروع کړي نه به عبادت وي نه به ایمان وي نه به د خدای اطاعت وي کنه بس هر یو به په عیش و عشرت کې مبتلا شي ولكن ينزله بقدر ما يشاء لیکن علاوه رزق درکوم کنه پغه مقدار سره چې زما خوښه شي کنه ما یشاء چې زما خوښه شي الله وای ستاسو د خوښې مطابق مال دولت رزق نه درکوم تاسو بیا سرکشي کړئ بغاوت کړئ کنه إنه بعباده خبير بصير اولای د بندگانو حال چې کم ده غمات معلوم ده ز خبردار یما او ز ورته ګورم کنه چې دا بنده د دومره رزق د دومره مال دولت قابل ده دا د دومره قابل ده دا د دومره قابل ده کنه د مثال فتور د عبرت فتور می ګوره قارون ته می خزانه ور زیات کړي ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه د قارون خزانه دومره وکنا مال دولت خدای دومره ورکړو چې 40 طاقتور نوجوانان دغه زمانه طاقتور 40 نوجوانانو با چا بیان د قارون د خزانو دا شرا اخستې وکنا لتنو بالعصبه اغه 40 نوجوانان با د چا بیانو د اوچتول لاندې ستړي شو کنا طاقت بینو کنا موسی علیہ السلام ورته زکات راوړه دا خدای چې کم مال دولت در کړی ده الدنیا مزرع الاخره دا مال دولت خرج کړ په غریبانو جنت والا د خدای دا خدای چې کم مال در کړی دا خبره په قارون ډیره بد ولګي د چې خدای در کړی وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تعثوا في الأرض إن الله لا يحب المفسدين حضرت موسی علیہ السلام الله چې کوم مال دولت در کړی ده دیکې د آخرت کور جوړ کړه ګوره د مال دولت نشکی بغاوت مکړه زمکه کې فساد مکړه فساد کوونکې خدای ته خوښ ندی کنه وابتغي فيما آتاك الله موسی علیہ السلام ورته د الله چې کوم مال دولت در کړی ده کنه قارون ویل دی کې د الله څه دی کنه الله چې مال را کړی ده کم جنا خدای مال را کړی ده تاله ولې نه درکوي ابلې ولې نه ورکوي انما اوتیته على علم عندي ویل دی کې د خدای څه کار ده دا ما په خپل هنر په خپل کمال می جمع کړی ده کنه د خدای دی کې څه کار نشته کنه نو علاوه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه د هر یو شي دار نعمت خزانه ما سره ډکې پرتې دي چې تاسو له درکړم ما خزانه خالی کېږي نه کنه لیکن ډېر نه درکوم الا وما ننزله الا بقدر معلوم
اغا نعمتنا ندر کوم مگر فمعلوم مقدار سری در کوم کنا چه تاسو یا سهل ایشی کنا او کند نعمتنو دروازی در باندی کلاو کرما هر یو مالدار جوړ کما هر یو قارون جوړ کما کنا نو لبغو فی الارض بیا بتاسو ټول زمکه کی فساد شروع کړی عیش و عشرت به جوړ کړی کنا هر یو بقارون جوړ شي کنا بیا هم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار څه قسم نعمتونه چې تاسو غواړئ او تاسو مصلحت پکې وي کنه هغه خدای درکړي دي کنه چې تاسو مصلحت پکې نه وي خیر هم پکې نه وي کې د خدای نه غواړئ هم خدای نه درکوي کنه چې تاسو پکې خیر وي مصلحت پکې وي هغه الله تاسو ته درکړي دي کنه بیا هم دمر نعمتونه می در کړي دي بندگانو وان تعدوا نعمت الله کتا سټول را ولګيږي زمان نعمتونه شمیري 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 لا تحصوها شمیري پر کولای نشي کنه بیا هم تاسو شکر نه ادا کوئ بشمار نعمتونه می درکړي دي بیا هم شکر نه ادا کوئ ان الانسان لظلوم کفار بشکل انسان چې دا ډېر لوی ظالم د خپل ځان چې ناشکری کړي کنه او ډېر لوی ناشکر ده کنه بس انسان ته دا پکار ده چې شکر نعمت ہے تو چندان کی نعمت ہے تو شکر نعمت ہے تو چندان کی نعمت ہے تو عذر تقصیرات ما چندان کی تقصیرات ما ابو ذر فرمای چې خدای استا د نعمتونو دومره شکر ادا کوم څومره چې ستا نعمتونه دي او د خپلو ګناهونو د خپلو تقصیراتو دومره توبې وباسمه څومره چې زما غلطیانې او ګناهونه دي کنه ستا د ښایست ګلونه ډېر دي دا د رحمان بابا شکر ده کنه د نن 328 سال مخکې 328 سال مخکې رحمان بابا دا شکر ادا کړی ده چې ستا د ښایست ګلونه ډېر دي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زبه کم کم غونډومه جولۍ مې تنګه زبه کم کم غونډومه یعنې ستا د کم کم نعمت به زه شکر ادا کومه خدایه تا په خپل قرآن کې ویلي دي چې وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها که زما نعمتونه تاسو شمیرئ نو پوره کولی نشئ کنه نو خدایه ستا د ښایست ګلونه ډېر دي ستا نعمتونه ډېر دي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زبه کم کم غونډومه
کم غندوما وإن من شيء یو شیء هم نشت اللہ وای الا عندنا خزائنو مگر دار یو شی خزانے ما سر ڈکی پرتی دکنا چپ نام نعمت تا دا ہر نعمت خزانے ما سر ڈکی پرتی دکنا نو رای کڑکنا دا جمع دری چت دا پیسو نرات ڈکڑکنا دا زما پنزش پک چت لش چت کور دا پیسو نرات ڈکڑکنا سونا چاندی راکڑکنا جانور راکڑا دا طول دنیا نعمتون مال راکڑا قارن رانا جوڑ کڑا اللہ وینننننن تبی وقف یہ انسان تک مقلے وما ننزلوه الا بقدر معلوم نعمتنا ندر کزوما نعمتنا ندر کوما مگر فمعلوم مقدار سری در کوما چستا گزار پیروان کنا او کچرت دیر میں در کو ستاد درخواست مطابق میں ڈیر در کو در باندې کھلاو میں کو نو لبغو فی الارض بیا بزمکہ کی پساد شروع کرے دا قارون پشان کنا عیش و عشرت بشروع کرے صدی پا ماکار شے شیخ از خرابا تیما چرس کوم چرسی اما اس بستاس پجیب کی قتلا شوالما تا تاس چو سوپیان ناسی ہم پجیبونو کی بم دم روڑو کئی تلائی پروتوی تا چرسو دم روڑو کئی تلائی بدر سر پروتوی مال دولت نشتو کمال دولت در سر وائی بیابم دمرا چرس پم ځان سره پشا ګرځولی جیبونه بم ډک وای کورونه بم د چرسونو نه ډکړي وای کنه کمال دولت چرته ډېر وای بیا به دې ښځې ته هم ویلي وای چې ښځې ته هم یو سګرېټ څکوه کنه چې ماحول جوړ وي کنه نو بیا به ماله هم مزه راکوي کنه لورې ته هم څکوه نوسیه ته هم څکوه زویه ته هم څکوه داسې یو حلقه به جوړه کړو کنه لکه بعض مزارونو کې چې ملنګانو حلقې جوړې کړې دي کنه بس په دې حلقه کې بسکو چرسی چرس کو سگریٹ ڈکڑا آخری ٹکائی وہاں سگریٹ ڈکڑا ہی نا داسی کو شرابی خیم دخلی نبی هم لخڑی وتی دا پوزی نبی هم وتی بیا راق لخڑی با دخلی دا پوزی دوارو نوتی موری بڑی مور ورطا ناستا و موری دا سوچو کو ساده خجوی دا غزمانی چی دی کی بنو مزوی خون بی زیاد ویل بچیا تی دسی پا خون راکاگی بیا دسی پا خون پریدی دی کی ما خیال مزه دیر دا تیو کش مال امراک دا سگریر داسی ورطونی موری دا رایکا موری دا شرایخ کئی اغا اول کش سر لالا بیهوشش چی بیهوشش و لاسو نیٹا پاول ویل زویا رانی سمی در نوالویتم رانی سمی والویتم الویزم در نظمه رانی سمی پا دی نارو کی ٹیز یہ واچاو موری ٹیز واچاو چی ٹیز یہ واچاو ویل والویتم بوچی نسمی زویا ورطویل چرسی ورطویل موری اس دی وزاری وقتی اس نشی الویتا
اوس دی ویل وزر وخت یې نشي الوتای نور مې داو که خدای ډېر مال دولت تار یو ته ورکړي وای که نه بیا به م په میندو هم سکولی په لوڼو به هم سکولی پارچا به هم سکولی اوس خو چې چرسیان دي په کچره کې ګرځي دومره کچره برابره کړي دومره لږ غوندې چرس ځان ته والي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين